السلام ان رسول ربک منګ را لېږلي شوي استاد رب د طرفنا لن یصلو الیک دی منګ ته نشي را رسېدی فاسر باهلک بقطع من الليل پس ته وباسه ځان سره اهل خپل په یوه حصه د شپه کې ولا يلتفت منكم احد هیڅوک دې هم شاته نه ګوري الا امرأتک صرف بیبیستا انه مصیبها ما اصابهم هغې ته هم هغه مصیبت رسیدونکې دی کوم چې قوم ته رسي ان موعدهم الصبح بېشکه واده عذاب د دې سار دی الیس الصبح بقریب ولې سار نږدې نه دی فلما جاء امرنا هر کله چې راله فیصله د عذاب زمونږه جعلنا عالیها سافلها وګرځو پې مونږه پاسه طرف لاندې وامطرنا علیها حجارة من سجیل او روم وړول پې کتکاڼي مندود مصومة کلک نامدار عند ربک د طرفه د ربستانه وما هي من الظالمين ببعید او ندی اباده ردی ظالمانو لري الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سوره هجر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول عمرک زما د ستا په عمر باندې قسم چې دی په د خپل خواهش او په د خپل نشه کې بالکل ډوبو انهم لسکرتهم یعمهون دی په د خپل نشه کې سرګردانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عمر باندې الله ولی قسم خوري قسم مونږ په هغه سیس باندې خورو چې په هغې زمونږ اعتماد سی وای او چې مونږ خپل مخاطب له اعتماد ورکول غواړو نو مونږ قسم خورو لکه د الله د ذات نه لوی نشته مونږ په الله قسم خورو د قرآن نه لوی نشته مونږ په قرآن قسم خورو نو الله پاک په خپل مخلوق او د خپل محبوب مخلوق چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی په هغه باندې قسم خوري چې د قسم ضرورت نه و خو الله د دې عمل هغه سختی بیانوي چې دی دومره زیات لیوني و په خپل خواهش کې لیوني و چې دی په منډه باندې را روانو ورسېدو آخر دا چې نور برداشت نه ونشو نو لوط علیه السلام په دروازه باندې را باندې کړي تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب او تفسیر مدارک چې کوم دی نو هغه لیکي چې دی د هغه زیات نشې د وجې نه چې هغه د دې خواهشو دی په دروازه باندې را باندې کړي چې دروازه هغه ماته کړي نو لوط علیه السلام هغه ملمانه یو کمرې ته دننه بوتلو په خپل کور کې بلې کمرې ته بوتلو چېرې دې له زه څنګه سپورټ ورکړم د لوط علیه السلام ټوله پریشانی ملمانو چې د ملمانو عزت نه نقصان ونه رسي او فرشتو ورته کته د لوط علیه السلام هغه تکلیف هغه مصیبت او هغه پریشانی او د الله د دې ملمنو سره هغه مینه هغه محسوسوله او د هغه حالاتو ته یې کتو چېرې ګور داسې یو قوم چې هغوی دې حد ته رسېدلی دی بیا هم ورته خپل پیغمبر دغه وخت کې هم هغوی ته نصیحت او وعظ ورته کوي نو ګوره د الله بندګانو سم شي دا تاسو څه کوئ دا تاسو په کم مصیبت کې پراته یې نن سبا هم دغه مصیبت چې کوم دی نو دا په مغربي ممالکو کې دی چې هغوی یې زمونږ ملکونو ته راوستل غواړي دا ګی او دا لیشبین د زنانه هغې ته هغوی لیشبین وایي او دغه نارینه هغې ته هغوی ګی وایي دا هغوی خپل لکه همجنس پرست ورته وایي دا زمونږ ستاسو په سکولونو باندې نن سبا چې کوم رنګ لګېدلی دی دا برګ بروګ رنګ چې لګېدلی دی دا د هغه تنظیم رنګ دی د هغوی خپل فنډ دی د هغوی خپل یو منظم روزګار دی او د هغوی انجیوز دي چې په څه طریقه باندې هغوی د خپل کار د لوط علیه السلام د قوم هغه کار هغه شکربازي هغوی خوره کړي ځکه چې دا یو غیر فطري طریقه ده او دا په معاشره کې انتهایی نقصان کوي ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي لعنت دی په هغه دوو کسانو باندې چې هغه نارینه دي د یو بل نه خواهش پوره کوي او زنانه دي او زنانه د زنانه نه خواهش پوره کوي او دا زمونږ معاشره کې نن سبا هم اکه شانتې عام دی لکه څنګه چې دا هغه وخت کې د لوط علیه السلام په قوم کې عام و ولې الله پاک وایي وفي نادیکم المنکر هغوی به کلبونو کې دا کار عام کو نادي چې کوم دی په عربۍ کې کلب ته وایي هغوی کې
په دې کې چې کوم دی نو شرم پکې نه و. لکه څنګه چې نن سبا هغوی موږ ته دا کار اسان کړی په څه دی؟ په موبایلو دی. چې کله شپه شي موږ موبایل باندې دغه ویب سایټ ته لړ شو او ګورو یې. او اکثر خلک خو داسې چې د خپلو ښځو سره یو ځای ګوري. دا زمونږ د معاشرې نن سبا یو عامه مسله ده. او پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه صحابه ته وی د قیامت پر ورځ باندې به داسې یو کس راوستی شي چې د تهامه د غر عمره به د هغه نیکي. او تهامه غر هغه د ټولو نه دنګ غر دی. خو دا دومره نیکۍ بوله الله پاک رد کي ورته وایي دا ته واپس کا. صحابه ورته وایي حضور دا بله څوکي چې د تهامه د غر عمره د هغه نیکۍ او الله یې نیکۍ ونه مني. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام به وي دا به هغه سفید پوشي زما د امت چې د ورځې به امیر صاحب اجي صاحب او استاد او حافظ صاحب او مفتي صاحب او د شپې به دی چې کله یوازې شي دی به ګناه کوي. دی به دکه ګناه ګوري او په دغه ګناه باندې به دی فخر کوي. دی به د ورځې بیا بل ته کیسې هم کوي او بیا لا بعضې کسان به شیر کوي او بل ته ویلېږي چې دا ګناه دی دا بل هم وګوري او دا بل هم وکړي. نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په لعنت ویل دی او الله پاک ول څومره سخته سزا ورکړه. الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کله هغوی محسوسه کړه جبریل علیه السلام را پاسېد قالو ورته وی یا لوط علیه السلام انا رسول ربک موږ ستا د رب استاذ یو پریشانه کېږه ما زمونږ په باره کې بلکل ګورې چې پریشانه نه شي. لن یصلو الیکا دی تا ته نشي رارسېدي. موږ خو لویه خبره ده دی تا ته تکلیف نشي در رسولی دی تا ته مصیبت نشي در رسولی. فاسر باهلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد. د شپې په یو حصہ کې خپل اهل عیال وباسه او اهل عیال دا غسو ایمان په چا راوړی نو. یو یا دوه لوڼه مې ورسره یو ورسره ښځه وه یو لوط علیه السلام و. خو وروستو ګورې ما الا امرأتک صرف بیبي به دې وروستو ګوري. انه مصیبها ما اصابهم هغې ته به هم هغه مصیبت رسي کوم چې د هغې قوم ته رسي. ولې هغه بدکاره نه وه منافقه وه. په ظاهر کې د لوط علیه الصلاة والسلام سره وه او باطنی لحاظ سره د خپل قوم سره وه. او تفاسیر لیکي چې طریقه د هغې دا وه چې کله به مېلمانه د ورځې رال لوخړه به یې وکړه په کور کې ځکه چې د ورځې اور نه ښکاري لوخړه ښکاري نو خلکو ته به پته ولګېده چې مېلمانه راغلي. او چې کله به شپه وه لمبه به یې وکړه د شپې لوخړه نه ښکاري لمبه ښکاري. او د هغې د آبادي چې کومه ده د لوط علیهم الصلاة والسلام د قوم د آبادي دا د اردن او د اسرائیل ترمنځ ده. او هغې ته اوس هم ډیټ سی بحیره مردار یا بحیره تبری ورته وایي. او هغې کې اوس هم هغه اوبو کې دا حیثیت دی چې مونږ بل ورځ ویلي چې په هغې کې د اوبو اوسېدونکي ځناور هم نه ټینګېږي او په هغې کې اوس هم دومره فاسفورس دي چې هغه اوس هم بنده نه ډوبوي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته یې ووایي ان موعدهم الصبح د دې د واده وخت سبا دی. سبا کې بدی الله پاک هلاکی. الیس الصبح بقریب ولې سبا نږدې نه دی؟ دا د څه جواب دی؟ دا د لوط علیه الصلاة والسلام د کلام جواب دی. ای ورته بس سبا الله پاک دی ختمولو والا دی. لوط علیه السلام ورته وایي سبا یعنی بس اوس په دې سات باندې برباد کې دوره ته نه تنګو د خپل قوم نه. حالانکه پیغمبر هغه روحاني پلار یې هغه نه تنګېږي خو د هغې دا پوزیشن تاسو ولي په خپله واورېدو چې د هغې دا پوزیشن و چې هغوی ورته وایي د عذاب وخت هغه سبا دی. لوط علیه السلام ورته وایي سبا ای ورته ویل لوط علیه السلام سبا نږدې نه دی بس خو سبا کېدو والا دی ته بلاوتې نه چې سبا شوي به وي. جبریل علیهم الصلاة والسلام ورته وایي چې دا ور ورته کولاو که وایي چې ور کولاو کو جبریل علیه السلام ورته وایي چې یو پرې پې داسې ووو نو د هغې د ګولۍ راووتې. کوم کسان چې هغه ډېر زیات په جوش کې وو بلکل نږدې راغلي وو او دې ګناه ته چې کوم دی نو د هغې ډېر زیاته بېتابي وه بس وي د هغې ټولو ګولۍ بار راووتې. بس وی هغوی چغې کړې چې لوط علیه السلام کره خو جادوګر راغلي دي بس وي په شا یې منډې کړئ. نو دا څلور کلي وو او په هر یو کلي کې یو لاک خلک اوسېده. دا 4 لکه خلک وو او دا 4 لکه خلک ټول په دې ګناه کې هغه مبتلا وو. نور ګناهونه پکې وو نور ګناهونه پکې څه وو تفاسیرو راغستې دي چې په هغې کې 11 غټ ګناهونه د دې نه علاوه 11 غټ ګناهونه وو لکه هغوی هایلایټ کړي دي لکه څه
لکه چرګان جنګول، سپي جنګول، تاش کول، دا نن سبا چې ورته چې کوم دی نو هغه څه شي ورته وایي شطرنج کول، یا د دې په شان دا نورې لبې کول، دا دوسې او دا کیرم بورډ وغیره دا څیزونه د فضولیاتو کارونه کول. دغه شانتې چې کوم دی نو د فقیر هغه له خیر نه ورکول. د بار نه به چې کوم خلک راغی د دې کلي ته نو مېلمنو له به وي دومره څه نه ورکول چې هغوی به مړه شو هلته. وي چې مړه به شو نو د لاش نه به یې وله کپړې وښکلې او دغه شانتې بغیر د کپړو نه به یې ښخ کړل. چا سره به یې دومره څیز نه پرېښوده، یعنې بخل په هغوی کې عام و. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دا ټول ګناهونه دا ورته الله را جمع کول، جمع کېدل اخر دا چې دغه وخت له راورسېده. کله چې هغوی په واپسۍ کې تلل نو د دنیا خلک پکې په هغوی کې مړه شو. لیکن د الله پاک غصه ورته نه سړېده. الله پاک وایي فلما جاء امرنا، چې کله زمونږه د عذاب وخت راغی، فیصله وشوه، نو جعلنا عالیها سافلها، مونږ پې پور طرف را لاندې کو. ولې هغوی به د الله بندګانو سره څه چل کوو؟ تفسیر بحری محیط وی د الله پاک د پاسه بندگان باغی د لاندې کول. الله نارینه د پاسه پیدا کړی دی او هغه نارینه باغی د لاندې کو. الله وسره اکله به وکړه د ځمکې د پاسه طرف به د لاندې دا جبرئیل علیه السلام شپږ سوه وزرې دي. وی چې یو وزر یې ورته اړم کو نو 4 لکه آبادي 4 کلي وی دی په بره واغسته. نو خو چې لغونته کې بره کړه که نه نو وی دا وزر یې ورته پوره دا کړه نو یو لاس او په بل لاس په دې باندې اسمان ته دوره نږدې ورسول چې د چرګانو او د سپو هغه غپا او د چرګانو بانګونه وي پرشتو واورېدو او وي د هلته نه یې صرف راپرې نه ښودو، روی بغول د اسمان د سر نه رو بغولو. نو هغوی په ځمکه کې دومره دننه ننوته چې نن سبا ورپسې هم چې څومره کودایي کېږي نه هغه لاشونه روځي چې هغه ځای بلکل ډوغل شو او هلته کې چې کومې اوبه راووتې نو هغه اوبه اوس هم سري دي چې دا د الله د غصې نښه وه. او چې کوم خلک هغه د هغه ښار نه وتې و چې ته یو خوا بل خوا تللی و نو دا کاڼي په هغې راوورول. په هر یو کاڼي باندې به نوم و چې دا د سدوم د علاقې، هغه علاقې ته به یې سدوم وي. دا د هغې د علاقې د هغه 4 علاقو د پلانکي سړي دپاره دی. په هغې باندې به د هغه اته پته هر څه به هغه کاڼي باندې لیکلي وي، ځکه چې اثاري قدیمه والی اوس مومي نو هغې باندې اوس هم هغه لیکل شته او د هغې هغه لاشونه هغه اوس هم چې کوم دی نو هلته کې پراته دي، د دې دپاره پراته دي چې د قیامت تر ورځې پورې الله محفوظ کړي دي چې خلک یې وویني چې کوم خلک هلته کې ځي. ګرچې د سیل سپاټي ځای نه دی لیکن خلک وله ځي سیل سپاټۍ له چېرې هغه ځای وویني چې دا څنګه غرق شو نو هغه ځای اوس هم کندرې بیا آباد نه شو. بس اکه اوبه دي پکې، هغه اوبه چې کوم دی هغه اوس د صحت دپاره به څه ښه شي چې هغه د اوبو د اوسېدونکو ځناورو دپاره هم ښه نه دي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام مونږ پې بیا کاڼي راوورول او هغه کاڼي هم کم کاڼي دي. مفسرین وایي دا سجیل اصل کې سنګي ګیل دی، خو چې کله دا عربۍ ته اورېدلی دی د فارسۍ نه نو دا سجیل شوی دی. سنګ کاڼي ته وایي او ګیل خټې ته وایي. هغه چې مونږ به ورته مرغوړي وي چې د وړو به چې کوم دی نو چې کله مونږ واړو به د مرغو دپاره به هم جوړول چې هغه به 2-3 ورځې چې کوم دی نو هغه نور ته ایښي وو چې هغه وچ شي او د هغې نه بلکل کاڼي جوړ شي. وایي داسې کاڼي وو مندودن مسومتن، مندودن جوړ کړي شوي، مسومتن نخیدار کړي شوي د دې دپاره جوړ او د هر یو کس د هغه به پې نوم و عند ربک د طرفه د رب ستانه. وما هي من الظالمین ببعید. او دغه ظالمان چې ته لرې نه دي، دې کې مفسرینو 3 ترجمې کړي دي. وما هي من الظالمین ببعید یو ترجمه هغه عامو مفسرینو کړې ده، لکه هغه چې کوم دی نو په تفسیر ابو سعود شریف بیان القرآن او روح المعانی هغې کړې ده. هغې وایي دا کندرات دا اوس هم د دې ظالمانو د مکې نه څه لرې خو نه دي، خو چې دا قریش مکه داسې وځي نو بس دغه ځای کې د شام په دې سرحد باندې نږدې د اسرائیل او د اردن ترمنځ دا موجود دي. نو د دې ظالمانو نه هغه کلي لرې نه دي. دویمه ترجمه چې هغه ډېره مزیداره ده او خاص کر ذهن علي هغه د قاضي ثناء الله فانی فتوی صاحب او د دې دور د مفسرینو ده. هغې وایي وما هي من الظالمین ببعید، د الله داسې عذاب د ظالمانو نه لرې خو نه دی.
اوس هم چې څوک داسې ظلم کوي څوک زیاتی کوي نو د الله د عذاب ته لرې نه لري الله پې اوس هم عذاب راوستی شي. او وما هي من الظالمین ببعید درېمه ترجمه جمهور مفسرینو کړې ده هغه د امام صاحب د دور چې کوم هغه مفسرینو هغوی وایي وما هي من الظالمین ببعید دغه کندرات د دې ظالمانو دا ستاسو نه لرې نه دي خو چې تاسو چې کوم دی دغه ملکونو ته ورشئ په چکر باندې وځئ او یا عربیانو چې تاسو دی یمن ته او شام ته تجارت لځئ نو په دغه کندراتو باندې اوړئ او هغه وینئ او د الله پاک د قهر او د غبرت هغه نښې تاسو ته اوس هم پرتې دي. نو په دې وجه تاسو هم په خپلو ځان باندې سوچ وکړئ چې د الله پاک په اختیار کې او د الله پاک په قانون کې په هغې کې وخت خو شته مهلت شته دیر شته خو اندېر نشته. الله چې کله بنده نیسي نو الله پاک وایي ولا یوثق وثاقه احد د الله د نیونې په شان دی د چا نیونه نشته. نو د الله نه ویریږئ او خپل اعمالو ته وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم قالوا یا لوط انا رسول ربک ویل فرشتو ای لوط علیہ السلام منګه د الله تر طرف نه استازیو لن یصلوا الیک دی تا تم نقصان نشي رسوله فاصر باهلک بقطع من الليل پس او باس خپل خاندان لره په یو حصہ د شپه کې ولا یلتفت منکم احد هیڅوک دی رستو نه ګوري الا امراتک بغیر د بیبیستانه انه مصیبها ما اصابهم هغه تم هغه تکلیف رسیدون کې د کوم چې قوم ته رسی ان موعدهم الصبح او د عذاب وخت سبا دی الیس الصبح بقریب ولې سبا نږدې نه دی. فلما جاء امرنا هر کله چې زموږ د عذاب فیصله وشوه جعلنا وګرځو موږ عالیها پورته طرف د ځمکې سافلها لاندې یعنی الټه مو کړه وامطرنا علیها حجارة من سجیل روم ورو پې باران د کاڼو مندود چې جوړ کړي شوي وو د دې دپاره مصومة نومونه پې لیږلي شوي وو عند ربک د طرفه د رب ستانه وما هي من الظالمین ببعید او ندي کندرات د دې ظالمانو لري. قالوا ویل فرشتو یا لوط علیہ السلام انا رسول رب